که صاحب نصاب خپلې ټولې روپۍ بل چا ته قرض ورکړي نو دا کس اوس هم د نصاب مالک دی، ځکه چې بل چا ته قرض ورکولو سره روپۍ اوس هم د ملکیت نه وځي، لہذا په دې کس باندې قرباني واجبه ده. اوس که د ده سره نور روپۍ نه وي نو که په کور کې ورسره سپین زر یا سره زر یا بل داسې سامان موجود وي چې هغه خرڅ کړي او قرباني به وکړي، خو که د قربانیو په ورځو کې د خپل قرض روپۍ میلاو نه شوي او په کور کې ورسره د ضرورت نه زیات سامان هم نه و چې هغه خرڅ کړي، نو په داسې کس باندې لازم ده چې دا د بل چا نه قرض راوالي. که بل چا قرض هم ورنکو د ده نه د قربانۍ وجوب ساقط کیږي او د باندې اوس قرباني واجبه نه ده. که یو کس سره نصاب په مقدار مال وي خو په ده باندې د خلقو دومره ډېر قرضونه وي چې که دا ټول مال قرضونو کې ورکړي نو بیا هم قرضونه نه ختمیږي، یا ورسره دومره مال دی چې صرف پرې قرض ادا کېدی شي، یا د قرض ادا کول نه پس ورسره دومره مال پاتې کېږي چې هغه نصاب ته نه رسیږي، نو په داسې کس باندې قرباني واجبه نه ده. خو که دا قرض ادا کول نه پس ورسره دومره مال پاتې شي چې هغه نصاب ته رسي نو بیا په ده باندې قرباني واجب کېږي. قرضداري ته اول د قرض ادا کولو فکر پکار دی. په چا باندې چې قرض وي هغه ته اول د قرض ادا کولو فکر پکار دی. د قرض باوجود قرباني کول بهتره نه ده، خو قرباني که وکړه نو ثواب ورته بیا هم ډېر میلاوي.